یو مسلمان بنده دی چې هغه د کافرانو د ظالمانو د منافقانو نه تنگ دی. نو هغه وایي چې د هر ظالم نه ماته نجات ملو شي او د هر ظالم د ظلم نه بچ شمه او الله رب ذوالجلال جل جلاله زما مدد وکي. نو ماته داسې یو وظیفه او یو علاج پکار دی. نو دې دپاره آسان علاج شته. سورة الانعام اوم سپارہ دا 45 نمبر آیات دے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. چې کوم مسلمان بندا د ظالم د ظلم نه تنگ وي او ظالم په د باندې ظلم کوي، نو دا آیات مبارکه به درو ورځې د دې تلاوت به کوي او یو ویزل به وي هر ورځ 21 مرتبه به وي او درو ورځې به مسلسل دا عمل جاری ساتي. الله رب ذوالجلال جل جلاله به دې دغه ظالم نه په امن کې کی. خدایات ساتي که چرته کې په حقیقت کې هغه سړی ظالم وي او کنه تاکه څه کمی زیاتې وو، نو بیا د ناجایز مقصد د پاره د دې لوستل نه دی پکار. ګورا دا په هغه ټیم کې بدات تللی او دغه وظیفه به هغه ټیم کې کی چې کله د ظالم دا ظلم ناقابل برداشت وي. ګورا چې هغه ساده برداشت او د صبر نه بهر شي، نو هغه ټیم کې او کنی نو د ناجایز مقصد د پاره بالکل چې دا وظیفه اونکي. ګورا بیا به نقصان تا ته ورسیږي.